دغه په دا لاندې تصویرانو کښې کوم درته ښکارومه دا صاحبان د شناختي کارډ ورښکارونې باوجود هم دا خلک د پښتنو ته ولاړ دي او نیولي دي او له ډېره محترمه لوی عمر والي پښتانه سره هغه په وردۍ کې پښتانه ډېر په بدتمیزي خبرې کوي. دا اکړ او دغه د دوی لهجه دا د دوی خپله نه ده، دا د وردۍ باندې دوی ګمان ده او د دوی په دې وردۍ باندې غرور ده او د وردۍ په دوران کې دا خبر نه دي چې ته سوا یو ملازم یو نوکر بل یو څه هم نه یې. د دې عوام په پیسو باندې تا ته د دې ټکس په پیسو باندې تا ته تنخواه ملاویږي، نو ته نه یې خبر چې ته تر خپل جورسډکشن سره تجاوز کوې. ظالمه قانون دا اجازت ورکوي چې کله هم شناختي کارډ ورښکاره کې پاکستاني ډاکومنټس ورښکاره کې نو هغه خلک ته نشي ګرفتاره کولی. ولې نشي ګرفتاره کولی؟ چې هغه پاکستاني ثبوت تا ته درښکاره کړو، ته د شک په بنیاد نیسي، هغه شک دی غایب سو، ورک سو، دفع سو. او کله چې هم یو لیست جاري سوی هغه کلیر خلک هغه خلک یې چې هغه یې کینسل کړي یي بلاک کړي یي لیست جاري دا خلک ونیسئ، بیداره سه تکړه سه بهادوره سه ونیسه هغه ته ګرفتاره کوی سي. که نه د دې تا دغه بدتمیزي نو دا خو ناروا سلوک ده، دا غلط کار ده، دا تاسې له خپل ډیپټي سره تجاوز کوئ. نو په کار ده چې تاسې تجاوز نه وکوئ، تاسې په خپل اوقات کې واوسئ او تاسې د قانون پاسداري وکوئ، پامالي نه وکوئ. بس له ما سره مسئ مخامخ، که له ما سره مخامخ سواست بیا به مې دغه په لهجه کې دونې ګرج نه وي، بیا به مې زر اواز ولرزېږي. ولې چې زه خبر یم ستاسې اختیارات څونه دي او د تاسې اختیارات تر کومه جایه دي او تاسې اختیارات تر کومه حده درکړل سوي دي. نور تر اختیاراتو تجاوز کوئ به ډېر زر تاسې ته اوقات بیا درښکاره کول پکار دي درښکاره سي. ډېر د افسوس خبره ده چې په پښتون وطن کې خپل پښتانه په وردۍ کې له معتبرو له ملکانو پښتنو سره تجاوز کوي په دې باندې چې د مشین هم تړلی دی سرکار، جابې یې تړلی دی سرکار او په وردۍ کې دی سرکار. دا سرکار چې کومه وردۍ در اغوستې ده د دې وردۍ سره کوم اختیارات ده په هغه اختیارات کې اوسئ، بیا به ډېر ښایسته ښکارېږئ. که نه دا اوس فلحاله خو ډېر بدرنګې ښکارېږئ د دې خبرو سره. انورجان ناصر ایډوکیټ های کورټ له لاهوره د دې ویډیو کتلو بعد تاسې سره مخاطبه یم. بدرنګې ښکارېږئ، اقرب ښکارېږئ، رینه ښکارېږئ، خیرن ښکارېږئ دغو خبرو له وجې. ښه په ادب باندې ژغ ادا کول پکار دي. ولې تاسې په وردۍ کې یاست، تاسې په ډیپټي یاست، د عوام ملازمان یاست، عوام ته جوابدeh یاست. جی